عمل ښکاره شي او دا فائدہ وي چې د قرآن کریم یو آیات دوه تفسیر هم پکې وشي نو د ګڼو فائدو دپاره که یو سړی کړاو کوي تکلیف کوي نو هغه کړاو هغه تکلیف هغه په ځای باندې هغه بې ځایه نه نو دې درس قرآن نه چې په هر یکم باندې منګه کوو تاسو ملګري د مختلفو علاقو نه مختلفو ځایونو نه راشئ الله دې تاسو له اجر عظیم درکړي او الله دې زموږ د مینې او محبت داسې همیشه په قرآن کریم باندې ساتي سوره بقره شروع او د سوره بقره خلاصه او تاسو ټول ته معلومه ده مثلا تحویل د قبله شروع چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه ته موږ کو او الله حکم کو چې بیت المقدس ته مخ واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته موږ سموداو کړ او بیا الله حکم کو چې بیت الله ته بیا خانه کعبه ته بیا مخ واړو دا مسئله روانه نو بدی کی لم سو بدی کی حکمت سو دا اللہ حکم کو منل لی بہر صورت باندے پائی کی تپوس تاجر نشتے داغی لم و داغی سے حکمت ہی بدی کی اللہ رب العزت کہ اللہ تا مسکو آغا خانکابی طرف تا مخکو نوم اللہ تاو کہ آغا بیت المقدس تا مخکو نوم دا اللہ دا پارا ہو نو بدی کی سوچی یو طرف تا مخکا یا بل طرف تا مخکا بدی کی گنی فائدی ہوئی یو فائدہ داوا چې د هر سړي سره د هغه د مزاج ملګري یو ځای کېږي خو د ملګرو د تابعدارۍ او د نه تابعدارۍ پته بیا په دې لګي چې کله د یو تن د مزاج خلاف کار وکړي او بیا هم هغه مني نو دا تابعدار دی او که نه د هغه د مزاج خبره کوي نو اخبار څوک مني او چې دا هغه د مزاج خلاف خبره وکړي او بیا هغه ګورېږي او نه منمه دا ملګری نه وي او دا تابعدار نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیت المقدس ته موږ کړو نو ډېر خلک وو ډېر ملګري وو د هغه سره چې هغه بیت المقدس ته موږ کړو په هغې که چا نه وو هغوی پرې خوشحاله وو نو چې کله بیت الله ته بیا مخ واړو نو په هغې کې پته ولګېده چې کوم خلک د خپل مزاج تابع او کوم خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع وو لکه څه خلک وو چې هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه سړی دی بیت المقدس ته لمونځ کوي موږ هم بیت المقدس ته کوو اهل کتاب او په دغه موقع باندې هغوی خوشحالېدل وکله چې نبی علیہ السلام بیت الله ته مخ واړو نو هغوی ښکاره شو هغوی یاره دا کله به یو خوا مخ کوو کله به بل خوا مخ کوو اصل خبره د هغوی د زړه د ښکاره کولو وه د هغوی د هغه رایې او د هغوی د مزاج ښکاره کولو وه دویم الله دا خیل چې موږ د بیت الله ته نه دی موږ د بیت الله دپاره نه دی موږ د بیت المقدس دپاره نه دی موږ دی زما د رضا دپاره نو چې زه په کوم طرف رضا کېږم نو بس هغه مخ کوي که زه په بیت الله خوشحالېږم او رضا کېږم نو هغې ته مخ کوي که زه بیت المقدس ته خوشحالېږم نو هغې ته مخ کا
دا نه چې ته وایې ځان ته تابعدار او مرزای به خپلې کې نه چې زه څه وایم نو هغسې به کې او ستا تابعدار به هم دغسې کوي چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغسې کول او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغوی هم هغسې کول دا ما او تعالی یو سبق راکوي چې په دې باندې پته لګي و کوم خلک چې د هغوی په زړه کې څه خبره وي هغه خبرې اظهار نشي کولی نو هغوی بیا په بله طریقه باندې کوي او د هغې خلاف کوي ښه پېژني ښه ورته پته ده چې دا تعویل د قبلې الله حکم کړی دی دا الله د طرف نه دی او داسې ورته پته ده داسې پېژني لکه خپل زامن چې پېژني او بیا هم په هغې کې خبرې کوي نو دا نه چې دی د ناپوهۍ د وجې نه کوي دی ښه پوهوي خو دی حق پټوي لا یکتمون الحق وهم یعلمون حق پټوي ښه پوه دي ښه ورته پته ده چې دا د الله حکم دی خو د الله حکم هغه ثابت دی بیا وایي ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات لکل یعنی لکل قوم لکل احد هر یو تن دپاره یو طرف د مخکول دی چې دی هغې ته مخ کوي و تاسو به څه کوئ الخیرات تاسو به تلوار کوئ نیکو ته چې الله په څه رضا کېږي او الله په خوشحالېږي نو هغه به کوئ اشاره دې ته چې د انسانانو طبایع مختلف دي د چا طبیعت کې سختی د چا طبیعت کې نرمي د چا طبیعت داسې چې د چا ملاس ته غواړم نه پاسوي د چا طبیعت داسې چې د هر وخت جنجن نارې وایي مختلف طبیعتونه وي نو هر سړی د خپل طبیعت مطابق رواني لکه یو سړی هغه یاره هېڅ چاته څه معاش و په خپل کار کوي به ته خپل کار کوه مه منکر رد کو او مه امر بالمعروف کو به خپل کار کو نو هغه طبیعت داسې نو هغه تبلیغ کې لاړ شي و تبلیغیان خو چاته څه نه وایي نو هغه یې سره ملګرتیا کوي خو ستا خلاف نه کوي او ټیک دی د هغه طبیعت دغه دی هغه د هغوی سره وي بعضې کسي هغه جذبات په عقل غالب شي جذباتي نو هغه وایي چې یاره نن زه جنګ ونه کړم نو کله به یې کوم نو هغه وایي جهاد پکار دی جهاد پکار دی ټوپک راوالي جهاد کومه و د هغه مزاج دا دی نو هغه د هغه خلکو سره یو ځای شي ټیک دی یو ځای دي شي ته ورته څه مه وایه د هغوی سره یو ځای د هغه د مزاج خلک دی خو ستا خلاف ونه کوي تا ته څه نه وایي تا ته مشر وایي تا ته ملګری وایي او مزاج د هغوی سره دی نو سیدي هغوی نه یو سړی د هغه مزاج ستا په شانتې دی نو هغه تا سره پاتې شه ستا خبرې سره متفق دی تا سره یو ځای دی په دې نقصان نه راځي نقصان هله راځي چې ته بل د خپل مزاج تابع کې و د مزاج تابعداري هغه په څه راځي په جماعت او په تنظیم چې جماعت وایي د هغې به تنظیم وي د هغې به امیر وي نو که ته جماعت او تنظیم سره یې نو بیا به د تنظیم او د جماعت او د امیر تابعداري کې خپل مزاج به پرېږدې هله به په تنظیم کې چلېږي او که ته خپل مزاج نه پرېږدې مزاج تبلیغي دی او ګرځې مجاهدینو سره نو ته خو به هیله نور څه نه کوې خو هغه ته وایه چې مه کوه مه کوه زیاتې مه کوه مه کوه زیاتې او چې مزاج د مجاهد دی او ته ګرځې هغوی سره نو تا ته به بریلیان بسترې د جومات ته غورځوي او ته به وایې من چې نن جهاد ونه کړو کله به یې کوو ورځئ پې نو کار به ټول روان کړي
نه چې مزاج تابع کولی شي خو ټیک ده، او که مزاج نشي تابع کولی د خپل مشر، نو بیا چا سره ته نه چلېږي. د دې وجې کور کې لسته زامن یې لوړی یا پلار یې مور یې، د هر یو مزاج جدایي، د جینکو مزاج جدایي، د سړو مزاج جدایي. سړو کې بیا د هر یو ځان له مزاج وي، خو کله چې دی د هر یو خپل خپل مزاج دی، خو پلار یې ژوندی دی، نو د پلار تابع دي، د پلار د مزاج تابع. نو که د یو شان مزاج وي، د بل شان وي، د بل شان، خو چې پلار تر څو ژوندی نو کور سمي، ځکه د پلار د مزاج تابع دي. خو چې پلار مړ شي نو بیا د مور د مزاج تابع، خو چې مور مړه شي نو بیا وروڼه جدا جدا شي، کورونه ځان له شي. ولې ځان له کي؟ د هغه په ژوندونه نه کېږي، ځکه یو مشر یې او خپل مزاج د هغې تابع کړی، نو کور متفقي متحدي. خو چې کله مشر نه وي نو مزاج د هر یو خپل خپل شو، جدا شو. دغسې بیا په تنظیم کې د هر یو ځان له مزاج وي. لس طالبان کېنو او تپوس ترې نه وکړه، یو به یو څه وایي، بل به بل څه وایي، بل به بل څه وایي. خو که د هغه یو امیر وي او یو مشر وي، د هغه د مزاج تابع، نو دی به متفق وي. او که د هغه د مزاج تابعداري نه کوي، یو وایي دی دې زما په مرضای روان وي امیرو، بل وایي امیر دې زما په مرضای روان وي، بل وایي امیر دې زما په مرضای روان وي. نو که امیر کې جرأت وي، خو هغه به تنظیم راونیسي، او که هغه کې جرأت نه وي نو د هغه نه تنظیم تس نه شي. ولې؟ یو به وایي زما مزاج پسې راځه، بل به وایي زما مزاج پسې راځه، بل به وایي زما مزاج پسې راځه. تنظیم او هغه اتحاد او اتفاق به ختم شي. د دې علاج الله وښو، مرض یې وموښو، علاج یې وموښو. مرض قرآن وښو، الله وایي ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ان الانسان لیطغى، یقینا انسان سرکشه دی. ان په داخل کو، ان تحقیق د پار راځي، میخ شکی. ان الانسان لیطغى، یقینا انسان سرکشه دی. خو کله ان رآه استغنى، کله چې دی ویني ځان له بې پروا، چې زه بې پروا یم، زه د چا تابعداري نه کوم، زما چا ته حاجت نشته، زه خپله پوه یم زما بلې چا ته حاجت نشته. کله چې دی بې پروا شو، دی بیا سرکشه شي، او د هغې نتیجه بیا دا راوځي، نه د استاذ مني، نه د خپل پیر مني، نه د مشر مني، نه د امیر مني. دی بیا سرکشه شي او دی بیا وایي زه چمچهګیري نه کومه، چمچهګیران نشم کولی، شیخ پرستی نشم کولی، امیر پرستی نشم کولی. دی بیا سرکشه شي، نو دی بیا داسې حد ته ورسي، د ناهسې پاتې شي. بیا وایي چمچهګیري به ته یا کولی شې، زه خو سمسایګیري کولی شم. یو چمچه یې غوړه یو سمسای یو په جماعت کې به زه وایي سمسایګیري کومه، چمچهګیري خو پرېږده، هله به ته کامیابې. او که نه سرکشي درکې راله، چمچهګیري نه دې ته وایي اتباع. او د دې الله حکم کړی، ته د الله او د پیغمبر حکم بیا نه مانې. ځکه الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. چا چې خلاف وکړ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پس د هغې نه چې ده ته د پیغمبر طریقه معلومه شوه، ويتبع غير سبيل المؤمنين، روان شه بې د لارې د مؤمنانو نه،
د مؤمنانو لار چې هغه تنظیم او د جماعت د مؤمنانو په یو لاره ده یو لاره عمل دی وَوَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَبَلَوْ دَلَرَا كَمْ طرف چې دی اورید وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جهنم ته بدن کو ناکاره ځای دی جهنم دغه سرکشي رااله نن سبا دا یو مزاج جوړ شوی زه شیخ پرستی نه کومه زه چمچاګیري نه کومه زه ځان له یو شی ما یعنی زه اتباع الهوا کومه د خپل خواهش تابعداري کوم افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم خبر ده هغه چا چې خواهش پسې روان شي او الله دې ګمراه کړي سره د علم د الله نه پته دا مرض پکې پیدا شي داغه سبب د ګمراهۍ وګرځي نو چې سرکشي بے پروايي دا سبب د ګمراهۍ دی نو د دې علاج هم بیا خېلې دی قرآن مرض هم کوي علاج هم کوي نو علاج قرآن خو یو دا چې تبا اتباع تابعداري کې بس دویم دا چې تبا ځان ته عاجز او محتاج وای یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله او خلقو تاسو ټول محتاج یې الله ته والله هو الغني الحمید کبھی پروا دے ستائل شوی دن یو اللہ دے اللہم دا اللہ بھی پروا ستائل شوی دے چلاغت چاہ پر تالیارا تاجت نشتے داغت چاہ پسندنو تاجت نشتے نور مخلوق پور محتاج زیبا چاہ پسی دائے مرس پیدا شی چنچگیری نکو شیخ پرستی نکو دانے پری خودیا نو شده پری خدا خلاری گمراه شوی گانا و غلط لار روان شو ته تابعداري کې د خپل مشر او چې تابعداري نه کې نشي کولای ځه کله زورګي تبلیغ کړه کنه ډېر جذباتي نو ځکه دا سره یو ځای شه کبل نو بل سره ځه من پیله خپل کار ده نو دا نه چې یم تاسو سره تابعداري نه کوم یم ستا تنظیم کې ستا جماعت کې ستا خبره نه منم نو دا یو مرض جوړ شوی دی او دا یو ډېر ناکاره مرض دی چې را روان دی او یاد ساتئ یو خو دا مرض او دویم یو مرض دی چې د هغې لپاره امریکنیان او نور ډېر دولت لګوي او پیسې لګوي یونیورسټۍ له جوړې کړي چې جهاد ختم کړي او جهاد بدنام کړي جهاد د دین یو حصه ده ضرورت زمان الاسلام دی د جهاد د خاتمولو لپاره هغوی څه کوي یونیورسټۍ جوړې کړي او هغې له په مختلفو نومونو خلک پیدا کوي چې هر یو وایي چې زه جهاد کوم نوم د جهاد علي او جهاد بدنامۍ څنګه چې نوم به د طالب ما 15 کاله مخکې ویلي وو ما ګورې وخت را روان دی د مولا په جامه کې به مولا ته ځان بد ښکاري طالب به بدنام کی مولا به بدنام کی پټکې به بدنام کی او د جهاد نوم به بدنام کی د جهاد په نوم اړم مسلمان اړم مسلمان وایي چې جهاد کو بھائی وایي چې جهاد کو دا صرف د جهاد د بدنامولو لپاره او جهاد به داسې بدنام شي چې دا به سکون نشي اغستی د جهاد څه اصول دي څه شرایط دي څه مراتب دي په هغې باندې به جهاد کېږي او دا نه چې یو سړی هر سړی ټوپک راځي او زه جهاد کوم کله چې تابعداري ختمه شوه بیا بس خودسري شوه نو په خودسرۍ کې هر سړی اړوي بیا خپله خوښه کوي خپله مرضي ده چې څه وکړل د دې وجې ډېر احکام داسې دي په شریعت کې چې هغې کې په تابعداري لازمه کړه امام د تا ورپسې نیاتو تړه ودرېدې او امام په لمونځ کې غلط شو
او یو سړی په موس کې نه وی ولاړ امام سره هغه ځای کې پیزار ځای کې راغی د قرآن حافظ دی قاری دی امام قرائت کو په موس کې غلط شو یا امام بل ځای غلط شو ورپسې چې کوم ولاړ دي او دی خیال نو دی فتح ورنکړه او هغه د هغه ځای نه فتح ورکړه په موس کې ورسره شریک دی ټول علما یې تاسو ته پته چې موس مات شو فتح د بهر نه ورکړه دا چې ورپسې ولاړ دي دی به فتح ورکوي نن سبا د شورا ارکان به یې به نی خبر بل ځای نه به فتحې ورکوي داسې په کار دي او داسې په کار دي فیسبوک یو شروع کړی دی بس موبایل یې ځان ته نیولی دی کور ناست دي جماعت چلی یو تنظیم چلی تنظیم او جماعت په دې نه چلی دا ورته د خپل خواهش تابعدار دی دی آیاتونو کې الله سبق ورکوي خانه کعبې ته ورته لمونځ کو یا بیت المقدس ته لمونځ کو لمونځ خو هم د الله دپاره ولې ورته وایي چې بیت المقدس ته مخ کا بیا ورته بیت الله ته مخ کا دا ولې دا صرف دا خیر ته پیغمبر یې د لوی مقام خاوند د لوی درجې خو ته به زما د حکم تابعدار یې ته پیغمبر د لوی درجې خاوند دی ستا صحابه لوی لوی خلک دي د لوی مقام خاوندان دي خو ستا تابعداري به کوي ته چې کوم خوا مخکې نو خوا به مخکې حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا کوم ځای چې نو تاسو به مخ دغسې اړوئ چې هغه واړو دا ما او تا له یو سبق راکوي خو ته خو د قرآن زموږ په سترګو وګوره که نه تا خو نه قرآن وکړ نه د حدیث وکتل نه په مطلب او علم او حکمت پوه شوې خو بس اړم دي هر یو سړی خپل خود سره نه ته به تابعداري کې او چې تابعداري راغله نو جماعت ترقي کوي د مسلمانانو مسلمانان مخکې ځي بیا کله چې تابعداري وه مسلمان مخکې روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تابعدارو صحابه د یو بل تابعدارو تابعین تابعدارو نو مخکې تر حضرت عمر او تر حضرت علی تر دوره پورې کله چې هغه پیدا شو چې تابعداري پکې کمې راغې بشار روان شو یو ډول ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته چاوي ستا په وخت کې فتنې زیاتې شي دا ولې مخکې نه وي مخکې ځکه نه وي چې موږ تابعدارو زمونږ مشرانو موږ یې تابعداري کوو اوس موږ مشران شو تاسو کشران یې تابعداري نه کوئ نو ځکه فتنې زیاتېږي کله چې اتباع او تابعداري ختمه شي بیا جماعتونه نه پاتې بیا مسلمان ترقي نشي کولی او کله چې اتباع او تابعداري راشي بیا مخکې ځي بیا ترقي کوي بیا په وړاندې ځي د مشر تجربه د مشر علم ستانه زیاتی تجربه ستانه زیاتی چې ستانه یو کال مشر یو ستانه یو کال تجربه زیاته نو که ته د هغه منې خو ټیک ده او که ته نه منې بیا د یو مشر جوړ کړی دی امیر دې جوړ کړی ته هغه تابعداري کې او چې تابعداري نه کې خپله خوښه کې نو بیا دې خوښه ده فولوا وجوهکم شطرا ځکه وایي تاسو به هم دغسې مخوئ څنګه چې هغه مخ واړو تاسو به هم اړوئ دغسې مخ په دې آیاتونو کې موږ له دا سبق راکوي او دا ښیي چې دا څوک چې ستا تابعداري نه کوي اعتراضونه کوي مخالفت کوي دا نه چې دی پوه نه دي دا ښه پوه دي داسې پېژني دا خبره لکه زامن چې پېژني خو بړه کې بل څه دي یو سړي بل سره روانه وه غوسه ورته ډېره زیاته خو موقع یې نه مونده چې موقع یې نه مونده یو ورځ هغه زمیندار لو کړی و ستړی شوی و حجرې ته راغې نو په حجره کې په کټ کې سملاست ستړی و خیال یې نه و نو مخې خپې قبلې ته کړې او ویده شو خپې قبلې ته دې ویده شو هغه کوم چې ورسره روانه وه زړه کې ورته بلې کړو
هغه چې ولې منډه یې کړه د کور نه یې ولور راوړو او دې حجره کې د ده خپو ته ودرېده چې غرم شه اخمې ولا والي دو اخمې والا ماتې کړې هغه غریب چغې کړې خلک رالل ظالمه ولیدې وو هغه ویل نن چې زه په خانه کعبه غیرت ونه کړم نو کله به یې کوم خانه کعبه یې پکې راوسته دا په خانه کعبه غیرت نه کوي دا څه وجه یې هغه وجه معلوم یې چې په څه خفه دی په څه مرور دی په څه ګیلهمن دی نو هغه بیا راولي جماعت ته هغه خبره نو بیا چې بل په څه خفه وي نو هغه ورسره ځان ملګری کړي چې بل په څه خفه وي نو هغه ورسره ځان ملګری کړي نن دا مه کوه خفه خپله ورشه ورته ووایه تا نه خفه یم په څه خفه په فلاني کې نو هغه به درته ووایي چې هلکه دې کې دا فایده وه ستا فایده وه پکې سم ووایه که نه خو ملا سړی خو رښتیا خبره نه کوي که نه الا من شاء الله واضحه خبره کوسه نن سبا ګورئ داسې زمانه راغلې ده ټول چې خبره پټه نه پاتې کېږي غل نشي پټ نشي پاتې کېدی او نه ستا خبره پټه پاتې کېږي داسې اسباب پیدا شوي دي چې ته څه کې او کوم بله ځې او څه وایه هغه هر څه پته لګي پټېږي نه داسې څیزونه دي چې هغه ستا نه پټ نه پاتې پخوا به یې پټو موبایل راغلی موبایل مه نیسه چشمې راغلي تا ته به ګوري ستا ویډیو به جوړوي ته به خبر هم نه ته چشمې به هغه چولي او تاسو څخه به یو شی کېږي هغه به نه ته به خپلې خبرې کړې هغه به هلته اوري په چشمو کې یې اوري دا دنیا اوس بل شان روانه ده او دې نه ځان خبرو که ته دې نه نه خبر ته هېڅ هم نشي کولی په دې دور کې دې آیاتونو کې موږ ته دا ښایي چې بچاو به دې په تابعدارۍ راځي او که تابعداري نه وي نو ګورې بیا ته هېڅ نشي کولی ځکه الله وایي الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی موږ هغوی لره کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم پیژني دی دا تحویل قبلې وہ ضمیر راجع دی تحویل قبلې ته وہ ضمیر پیغمبر ته هم راجع کیږي پیژني حقانیت دی پیغمبر هغه معنا د سیاق سباق سره خراب دي پیژني دی تحویل قبلې کما یعرفون ابناهم لکه چې پیژني خپل زامن خو ته پتا په زوی کې څوک دا شک نه کوي چې به د بل نه پیدا وي نو په دې کې هم شک نه کوي وان فريقا منهم ليكتمون الحق او یقینا یو ډله د دوی نه پټوي حق لره وهم یعلمون او دوی ښه پوهېږي چې دا حق دی خو ته پته وي چې دا خبره حق ده خو پټوي یې نو چې د پیغمبر پاک په وخت کې داسې نو دې دور کې خو به بیا ډېر زیات دي چې د پیغمبر پاک په وخت کې نبي علیه السلام ته کتل ایمان یې پرې راوړی او منافقان او جهنمیان شو الله وایي چې جهنمیان دي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار پاگلان دی طبقہ کی بریدو ظاہری کتو باندے او ظاہری ایمان باندے سارے نشی مومن کے دے او صحابی آگیتا ہوئی چھ نبی علیہ السلام مجلس کے شریک شوئے کاغل لیدے ہو کنی لیدے رندو غم صحابی دے ایمان پر آوڑے دے نبی علیہ السلام پر جوان دے نو کله مرګ نه بعد نبی علیہ السلام ولید هغه صحابي نشي کېدی او بیا په ایمان باندې مړ دی د دنیا نه تللی نو صحابي دی بیا صحابه محفوظ دي معصوم نه دي چې د هغوی نه ګناهونه او غلطۍ نه کېدی بیا څوک صحابي نه دی چې هغه راغلی ایمان راوړی بیا تللی دی هغه خو په ایمان نه دی مړ نو تا هغه ته څنګه صحابي وایي الحق من ربک
الحق من ربك يعني هو الحق من ربك دا اشتیا ده طرف در افستانا فلا تکونن من المنترین نمکے گاتا ده شک ان گنا چا اللہ اکراؤ لیگ نبیا شک منکو خطاب پیغمبر تا گئی مراتنا امت ویوریتی اوران گوریتا تے اورو خطاب پیغمبر پاک تا گئی مراتنا امت تے امت تا وی شک مکوئی الحق من ربك حق ثابت طرف الافستانا فلا تكونن من الممترين مکے جاتا ہے شک ان گناہ یعنی سمطلب تحویل قبلی کی شک مکوئی بنزول عذاب کی پتائی چاہتے خلاف دے پیغمبر پاکو کو دخبل رائے اور دخبل خواہش تابدار شو اور پیغمبر بیت اللہ تا مخلولے دے نارنگ دے شکی یہ رچ دا خبر پیغمبر اکر دا رنے اکر اکرنا دا پیغمبر اکر سعیدے اکرنا دا پیغمبر اکر نو اللہ و تعالی دی کرنا نردی کی شکون تاجت دی کی منتائی اور سبق راکو سبق دا چی موس خواسم دا اللہ دا پاراو یا خانہ کعبی تا یا بیت المقدس تا خو اللہ نے دیخوا مخکا دیخوا آخوا مخکا آخوا تابداری ہے پا دین کی دین وی غارہ کی خودو تا دین کی تابداری دے او غارہ کی خودل دی بلا پا کنیش دیو جی پیغمبر پاکم وی اسمیو و آتیو ولو کانا عبدنا بشیا خبرہ با اور یوم نیبے اگر کا امین غلامی حبشی اب الرعاد کراجی راسو قدبی باتین چلاغ سرد اس کی عمرئی بیاب امانی او رعاد کراجی من خرجا من الطاعتی وفارق الجماعتا سوچت تابداران اوتا تجم جگری نکو ما زشیخ پرستی نکو مزا تابداری نکو من خرج من الطاعت وفارق الجماعت والجماعت جدا شو وماتا مات میتتا جاہلیتا اور مرشا بمرد جاہلیت باندے مرشا تابداری وکی دائم من لے سبق راکر یا تعلیم راکر گو رئی زمانگا پو